ځانو ډېر د عبرت مقام دی د انسان دپاره او د مسلمانانو زموږ استاذ دپاره چې یو عالم لیکلي عبان بن عبدالله بجلي رحمه الله وایي زموږ په محله کې یو سړی مړ شو. دا واقعه په دې پسې بیانوم چې ډېر خلک داسې دي چې هغې په جنابت کې ګرځي او غسل نه کوي. نو دې عالم دا واقعه لیکلي عبان بن عبدالله بجلي رحمه الله وایي زموږ په محله کې یو سړی وفات شو او موږ وله قبر کنستو د کلیوالو خلکو. نو چې کله هم وله قبر کنستو یو قبر هم وله وکنستو په هغې کې یو حیوان راووت د پیشو په شانته او ډېر خطرناک و. نو موږ وله بل قبر وکنستو او په هغې کې هم د پیشو غوندې حیوان راووت. موږ وله بل قبر وکنست په هغې کې هم راووت او اخر موږ دغه حیوان در ایستلو کوشش وکړو چې دا حیوان راوباسو لیکن هغه نه راوتو. نو بیا وایي موږ په دغه قبر کې ورخښ کړو د حیوان سره او موږ داسې یو څو قدمه را دې خوا شو نو ناګهانه په دې قبر کې یو درز یو دماکه وشوله او له دماکې سره په دې قبر باندې اور بل شو اور. نو بیا خلک ډېر ویرېدل. وایي زر عالم ور دې مړي د کور والا د زنانه نه مې تپوس وکړو چې دې مړي د ښځې نه مې تپوس وکړو چې دې سړي به څه داسې بدي کوله چې د هغې په وجه باندې دا په داسې عذاب کې ګرفتار شو. نو هغې راته وویله چې دې سړي به د جنابت نه غسل نه کول. په جنابت کې به هر وغوسېدو. نو ډېر نارینه ډېر زنانه داسې دي چې هغې د جنابت نه غسل نه کوي. نو ګوره دا سزا دغه خلکو دپاره ده قبر کې به سزا میلاویږي هغه خلکو ته چې کم د جنابت نه غسل نه کوي. نو لحاظه هر چاله چې څوک هم ضرورت د غسل راشي بیا د غسل کوي